أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سورة الانعام دو حصے اولا حصہ کی رد شرک اعتقادی او دویمه حصہ کی رد شرک فعلی. ورسرا زواجر و تخفیفات ذکر کول. تخفیفی دنیاوی اس ورکی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تحقیق سره لېږلي مونږه ټولګو ته مخکستانه انبیاء علیهم السلام. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ نو نیول مونږه دغه ټولګي په تکلیفونو او په مصیبتونو. بالبأساء تاوانونه، ضراء تکلیفونه. تاوانونه د مال، تکلیفونه د بدن. لعلهم يتضرعون خامخا چې دی عاجزیو کی الله تا. تاوانونه هم پې راوستله، تکلیفونه هم پې راوستله، دې دپاره چې دی الله ته عاجز شي، محتاج شي، د الله نه معافي وغواړي. نو که دی معافي غوښتې وی الله به معاف کړي وو، خو دی څه وکړل؟ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، یعنی لولا تضرعوا اذ جاءهم باسنا، ولی دی کلا چراغ دی تا زمانگ عذاب نو دی عاجزیو نکڑا. ولیکن قصد قلوبهم، لیکن سخت شد دی زلونا. وزینا لهم الشیطان ما كانوا يعملون، او خیستا کدی د شیطان آغا عمل چدی کونگی وغی لرا. تکلیف پر آغی نو بکار دی چه اللہ تی عاجزی کڑی وا، نو دی نورم زلون سخت شو، نافرمان شو، زلون سخت شو، شیطان و تغبد عمل خط کارا کو. فلما نسو ما ذکرو بی، نو کلا چه پری خود دی آغا چه پن ورگشو دی تپاغی باندی. پن پی ورگشو دا اللہ کتاب وحی پیغمبر تا دلیل اغار سے ایر کرل. فتانا علیم و باب کل شئین، نو پرانستے منگا پا دی باندی دروازی داری نعمت. منگ پی نعمتون را پرانستل چې پریدا په دې تکلیف کې خدای تابعدار نشو، که په دې نعمتونو کې تابعدار شي نو احسانونه به وکړل چې بیا هم سم نشو. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تر دې پورې چې کله دای مس شو په هغه باندې چې ورکړل شوي دوی ته. اخذناهم بغتة، نو نیول مونږه دوی لره ناڅاپه. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ناڅاپه دی ناامیدي کوونکي د هر چا نه. نعمتونه هم پې وکړل، پرېږده چې دی دا خوشحاله ډېرې وویني. نو چې خوشحاله هم ډېرې ورکړې نو دی کې مستی راغله، تکبر راغی،
د خدای نه روګرداني رااله نو بیا مونیول او د خوشحالو نه بعد تکلیف دا بیا ډېر لوی تکلیفي سړی عادتي تکلیفونو سره عاجزي غریبي او هغه تکلیف سره عادتي خو خبره ني او چې نعمتونه او خوشحاله راویني او بیا تکلیف راشي هغه بیا سړی ته ډېر زیات ښکاري فقطع دابر القوم الذين ظلموا نو پریکړه شه مون دا کسانو چې ظلم کړو والحمد لله رب العالمین حمد ندی الله لا چې رب مخلوقات دے قل ارایتم من اخذ الله سماعكم وابصاركم ونفذ شرف التصرف کوي چې متصرف او اقدار بغیر د الله نه بل څوک نشته وای ورته پیغمبر خبر راګی مالا کواخلی الله ستاسو نه طاقت اوریدو ستاسو وابصارکم طاقت لیدو ستاسو وختم علی قلوبکم او مهر و استاسو بزرونو باندې څه مطلب الله کاړ کی الله مړاند کی الله لیونی کی من الہ غیر اللہ یادیکم بے نو سوک دے حاجت سرگونگے بغیر دا اللہ نا چراب اوڑی تاوستا پدے چه اللہ کارن کی سوک دے دکانو ذمہ دار اللہ مراند کی سوک دے دڑاندو ذمہ دار اللہ لیونی کی نو سوک دے لیونو پیر دے لیونو ذمہ دار دے چه جوڑ بے کی انظر کے وانو صرف الآیات وګورا سرنګ بیان من دلائل ثم هم يهدفون بیا دای اعراض کوونکی دا الله د دلایلنا بیا دای اعراض کوونکی توحید نا قل ارایتکم وا پیغمبر خبر را گئی تاسو ان اتاکم عذاب الله بغتتن کراشی تاسو دا الله عذاب ناصابا او جهرتن یا ظاہر با علاماتو حل یولگو الا القوم الظالمون نبحلا کی مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین نرالی منگا انبیاء نرالی گل منگا انبیاء حجت حکمت ارسال الرسول چه انبیاء اللہ صلی اللہ علیہ گل دیلا وما نرسل المرسلین نبرا لگل منگا انبیاء علیہ السلام الا مبشرین و منذرین مگر زیری ورکون کی و یر ورکون کی زیری بے ورکول چچا مسئلہ امانلا دا پیغمبر خبر امانلا نو غید بالا جنت ورکی یر بے ورکول چاو نمانلا جہنم تا بے چائی فمن آمنا و اصلحا نو چاچ و ایمان راڑ او درس بے کا عمل پا طریقہ دا پیغمبر فلا خوفن علیہم نبوئی رب دی باندی ولاهم یحزنون او نبدی غم جنشی نمخی غم جنشی نبائی دا غم جنشی والذین کذبوا بی آیاتنا آغا کسان چاہی تکذیبو کزمند آیاتنو یمسهم العذاب اوبا رسید دا عذاب بما کانو یفسقون پا سبب دا آغی چه دیما دونگی حکمونو دا اللہ لا اللہ عذاب اسے نور گئی ترسوک پوری چه دا اللہ احکام بدل نکی چه دا اللہ احکام بدل کی فسقو کی اللہ عذاب ور گئی ذکوی بما کانو یفسقون قل لا اقولو لکم اندی خزائن اللہ نفذ تصرف کئی دا پیغمبرنا اور نفذ علم غیب کئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا قل لا اقولو لکم وای پیغمبرا نو آمتا استا اندی خزائن اللہ چه ما سخا خزانی دا اللہ دی ولا اعلم الغیبہ او زن پوئگم پا غیب باندے ولا اقولو لکم انی ملک او نو آمتا استا چه زیم فرشتا نو تسیو
چې خزانه در څنګه نشته علم غیب نشته فرشتہ نه نو سه ان اتبع الا ما يوحى الي زتابع نیما مگر داوی چې وای کول شي ما تا قل هل يستوي الاعمى والبصير وای پیغمبرا آیا برابر دی لوندولی دون کې لون مراد مشرک بصیر نه مراد موحد مشرک موحد برابر دی ندی برابر یارون نه مراد معبود باطل بصیر نه مراد الله دو بابا و الله برابر دی چې تا غي برابر ګرځولي بابا هم ذمہ دار دی او الله هم ذمہ دار دی نه 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 قل هل يستوي الاعمى والبصير وای پیغمبر آیا برابر دی لوندولی دون کې افلا تتفکرون و تاسو سوچ نه کوئی په دې دلایلو کې لږ سوچو کا ځان پوکا